الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې څه خبره شروع وا هغه واقعه وشوه چې کوم د غزوه خندق حالاتو هغې پسې په بل کال باندې یو خواوشا غیر چاپیرا چې کومې قبیلې وې هغې قبایلو موقع په موقع باندې با سر پورته کو او د اسلام خلاف به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هغې دپاره څه لږ غوندې صحابه لیږل هغه لږ غوندې صحابهو به هغوی ته د دین اسلام دعوت اول ورکه او چې وبه نه منله نو بیا به ورسره جهاد وکړو په دغه قبیلو کې یوه قبیله وه د هغې سردارو سمامه ابن اسال دا د یمامه یو علاقه ده د هغې علاقې اوسېدونکي خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملاو شوه چې هغې په ګڼ تعداد کې راغلي دي او د مسلمانانو سره مقابله کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې پسې د یو څو کسانو لښکر ولېږه هغې کې 10 کسان مردار کړه نور وتښتېدل او د هغوی د قبیلې لوی سردار دغه سمامه ابن اسال هغه جیل قید کې راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی
دا په جومات کې دننه په ستنه پورې وتړئ. مقصد پکې دا و چې د اسلام دا احکام ویني، دا منځ ویني، دا عبادات ویني، د قرآن تلاوت واوري. او که چېرې مال غواړي فاسأل ما شئت، مال دې پکاري، روپۍ دې پکاري، نو چې څونه غواړي چې درکړم. نبی علیہ السلام ته لاړ، وی ساسر پې نه دی شوی. سبا له بیا نبی علیہ الصلاة والسلام ورته راغی، هلکه وی څه خیال دی دی؟ بیا د دا خبره وکړه ان تقتل ذا دمن، که مې مړ کې خو ستا حق دی، او که مې پرېږدې نو زه به ستا شکریا ادا کوم، اخوا یې پسې نور څه ونه وي. دغه بلې خبره ونه کړه چې ګینې که مال غواړې چې مال درکوم. بیا نبی علیہ السلام ته لاړ، په سبا له بیا ورته راغی، وی سمامه څه خیال دی؟ زما متعلق څه وی؟ هغه خاموش پاتې شو، د سر یې جواب ورکړ. دا یې مونه وي که مې قتلې او که مې نه قتلې، که مې معاف کې که مې نه مې معاف کې. درې ورځې چې په دې تېرې شوې، نبي علیه الصلاة والسلام ورته وي قد عفوت لک، زما معاف کړي او ما آزاد کړي ځه. هغه وی ښه. د جومات نه راووت، مسجد نبوي نه، مسجد نبوي سره جخت د کجورو یو باغ و، هغې کې د اوبو کویې او چینه وه. هلته ورغې، ویې لمبل، پاکې کپړې واچولې او واپس راغې. نبی علیہ الصلاة والسلام باندې سلام واچو، وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. رسول الله مبارک ته وی چې اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم، وی ترنله پورې په مخ د ځمکې په ما چې بد مخ لګېده نو هغه ستا و، او د نن نه وروستو چې په ما خوږ مخ لګي نو هغه ستا دی. وی په مخ د ځمکې د ننه پورې ما ته مدینه منوره انتهایي مبغوزه وه، او د نن نه وروستو ما ته مدینه منوره انتهایي محبوبه شوه. وی تر ننه پورې ما ته دین اسلام د هغې دشمني فخر ښکارېده، او د نن نه وروستو د دین اسلام دشمني ما ته هلاکت او تباهي ښکاري، او د هغې سره محبت ما ته چې کوم دی د دواړو جهانو د کامیابۍ سبب ښکاري. بهرحال هغه مسلمان شه، ایمان یې راوړ. دا د رسول الله مبارک اخلاق. ګنې په اوله ورځ هم قتل کولی شو، مخکې خو یې د خیر کار نه و کړی، د پیغمبر مخالفت او نافرماني کړې وه. نبی علیہ الصلاة والسلام هغه معاف کړ، معافي ورته وکړه. دې سلسله باندې دا وړې وړې غزاګانې جهادونه کېدل چې هغې کې به رسول الله مبارک په خپله نه و، چېرته به 50 صحابه ولیږل، چېرته به 10 ولیږل، چېرته به 80 ولیږل، او د هغه خلکو چې څوک به مخالف و د هغې مقابله به یې وکړه، او اکثریتو خلکو ته به چې کوم دی شکست میلاو شو. ځکه د اسلام غلبه ډېر دومره چې یو قبیله باندې چې کوم دی هغې مخالفت وکړو. رسول الله مبارک ورپسې لږ غونې 10 صحابه ولېږل، ای اوس غلول، سی مردار کړه، او 15,000 ګډې بیزې یې تېنه په مال غنیمت کې راوستې. 15,000 ګډې بیزې
دی په مال غنیمت رسول الله مبارک ته چې راغله نبی علیہ السلام هغه مال غنیمت هغه په د مجاهدینو باندې تقسیم کړ دا بیا داسې وخت راغلی و چې د الحمدلله د مسلمانانو سره په دې مال غنیمت په وجه باندې مال راغلی خو د هغوی ورسره کمال دا و موږ له چې مال راځي نو غوټه ورکوو هغوی ځان سره ساته نه هغوی به هغه مال مسلسل خرچ کوو چېرته لرې ځای کې به غریب مسکین فقیر ځکه ټول معاشره خو مالدار نه وي که نه ټول خلک خو مالدار نه وي غریبانان هم پکې هغوی به هغه مال په هغې باندې تقسیموو محترمو د رسول الله مبارک په نقش قدم چلیدل په هغه لار تلل دا د مسلمانانو دپاره لازمي خبره ده داسې نه ده چې موږ دا د ثواب کار دی نه دا لازمي خبره ده موږ مسلمانان یو نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ نبی دی پیغمبر دی رسول دی خاتم النبیین دی بل پیغمبر دنیا ته نه راځي چې موږ به د هغه په انتظار یو چې بل پیغمبر بالک راشي نه بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دا عقیده مسلمه عقیده ده دا واضحه عقیده ده نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای ته تللی اول یې هلته جومات جوړ کړی دی قبا کې اول جومات جوړ کړ بیا چې مدینه منورې ته مسجد نبوي هغه جوړ کړ صحابه چې به کوم ځای ته لاړل نو د هغې به هلته به یې جومات جوړ الله جل شانه چې د انسانیت ابتدا وکړه او حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو د فرشتو په ذریعه ولا د ټولو نه مخکې جومات جوړ کعبه مبارکه ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارک وهدى للعالمین اولنې کور د خدای د عبادت دپاره هغه چې الله جوړ کړی د فرشتو په ذریعه مکه مکرمه کې برکت والا دی هدایت والا ځای دی دا سلسله به د قیامت پورې روانه او په مسجد نبوي کې نبی علیه الصلاة والسلام ورسره جوخته مدرسه جوړه کړه په هغې باندې به خالص د دین طلبا ناست چې په هغې کې د ابو هریره رضی الله تعالی تذکره ډیره راځي ډیره تذکره راځي نو الحمدلله الله پاک موږ له جومات هم جوړ کړو او نن دغه دی تاسو وینئ د مدرسې په ځای باندې کار شروع دی دا کم کسان چې خدمت کوي لګیا دي زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم او دعاګانې ورته کوم په تشه په دې ټکي کار نه کېږي چې شکریا ادا کوم اصل څیز دی شکریا دا چې موږ څوک خدمت کوي د جومات خدمت کوي د مدرسې خدمت کوي مدرسه کې پیسې لګوي سیخ لګوي بلا خدمات تی د مدرسې خخته نو الله پاک دی دا هغوی دا ذره د دنیا او د آخرت د نجات او د کامیابۍ ذریعه وګرځوي محترمو دا یاد وساتئ چې زمونږ په دې ملک کې دا قانون او دا طریقه جوړه ده چې دا جومات هم د ټولو مسلمانانو په تعاون او امداد باندې آبادیږي او مدرسه او خانقاه او مرکزونه دام د مسلمانانو
په باهمي تعاون باندې آبادیږي. چونکې دنیا ته عالمي اسباب وي، دلته بغیر د سبب نه کار نه کیږي. سبب به ورله لټې. ما ته یو ملګری راغی، ما ته وایي داسې وظیفه راته وښایه چې خدای ډېر مال راکړي. ما یې دغه وظیفه خو ما ته پخپله نه معلومه، بیا ځان له ولې نه کوم چې خدای مشه تا ته یې ښیم لیونی ځان له ولې نه کوم. خبره دا ده چې الله پاک هر چاله یو اندازه توفیق ورکړي. هر سړی د خپل توفیق مطابق به ما تاسو ته یو ځل خبره مخکې کړې وه چې په دې غزوه تبوک کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځلې 800 اوښان بار کړي، غله دانه پې ورسره، توره د هغه وخت اسلحه پې ورسره، او بیا یې 200 اسونه نور ورکړه. اوس د دې ته اندازه ولګوه چې د دې نه به څو په کروڑونو روپۍ به جوړېږي. کروڑونه په اوس وخت کې به ته کروڑونه روپۍ جوړېږي. او یو صحابي راغی، هغه یوه لپه کجورې راوړې. نو خلکو ورپورې وخندل، یو لپه کجورې. نبي اسلام یې دا په دې بره ډېري ور واچوه، اسونه سامان چې پروت دی. رسول الله مبارک هغې ته وویې وی د ده په دې یو لپه کجورو کې چې څومره اخلاص او للهیت دی، اکه په دې ټول حجاز تقسیم شي الله به د ټولو مغفرت. موږ بار بار دا خبره کوو، ملګرو ته وایو چې دا مدرسه انشاءالله شروع ده. هر سړی دا یوازې تاسو ته نه ویم، چونکې دا په دې نیټ باندې ټولې دنیا ته رسي. هر سړی به د خپل طاقت مناسب مونږ درخواست ورته کوو چې دا تعاون او امداد به جاري ساتئ. دغه دی لږ غوندې دغه باندې الحمدلله بیګا مونږه ملګرو ته وایي چې څو ملګري مونږ له پکار دی 10-12 ملګري چې راشي چې سبا له دا بنیادونه راډک. والحمدلله تاسو وکتل چې څوک هم دنده راځي بار ګورئ، بلا کسان لګیا دي. الله پاک دې د هغوی په عمرونو کې، مالونو کې، علمونو کې، په ټولو کې خیر او برکت نازل کړي. څومره څوک چې امداد کوي او کړی دی او آینده به هم کوي که خیر آینده به هم چې کوم دی نو دا کوي رمره آینده به هم چې کوم دی تعاون او امداد کوي که خیر زمونږ توقع ده. ځکه دا د هغه لوی ذات کار دی. ځکه 10 روپۍ او 20 روپۍ لګومه که نه نو دا زما کمال نه دی، دا هغه د لوی ذات کمال دی چې زما په زړه کې، زما په سینه کې دا مینه او دا محبت اچولی. نو د دغې ملګرو د یوې روپۍ نه واله د لاسو خپو د خدمت نه واله تر ده هر څومره پورې چا چې تعاون کړی دی الله دې د هغوی دنیا آخر ښایسته کړي او دا دې الله د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځوي. بله خبره هغه تاسو ملګرو ته ټولو ته کوم چې هغه دا ده چې الحمدلله زمونږه زما 2 ورونه د شعیب مولانا صاحب 2 زامن هغه الحمدلله سکال د 7 کاله علم نه پس فارغ شو، فضلا شو. د یو پرون دستار بندي وشوه او د هغه یو اکوړي کې دی حقانیه کې دی د وقاص پرون شوې ده او زهیر هغه به په 11 تاریخ باندې د هغه حقانیه کې دستار بندي علم هغه به سر ته انشاءالله ورسیږي، پټکی به ورته وتړلی شي. خو د راتلونکي جمعې په ورځ په 12 تاریخ باندې به مونږ دلته کې انشاءالله مانځه پسې تاسو ته هم دعوت دی او بیګا ما هم بیګام ویلي دي ملګرو ته زمونږ اجتماع وه روحاني اجتماع وه بیګا او تاسو چې کوم ملګري دلته دوی ته
او د خپل کلي یوه چمګاوڼ او بانډو والا دی ته به انشاءالله دعوت ورکو ای پسې به ځو او تاسو خو دلته ټول موجود یې الحمدلله نو هغه بابرکته مجلس کې شرکت وکړي علما به راغلي اوږده اوږده تقاریر پکې موږ نه کوو بس تلاوت به وشي او یو نظم نیم به وویلی شي مولانا قاسم صاحب نور علما به هم ډېري هغه به یو څو خبرې د علم په فضیلت باندې وکړي او بیا به چې کوم دی هغې ته پټکیا وتړي او د هغه ماشوم دریم نمبر هغه الحمدلله قرآن ختم کړی دی ورسره یو سپاره په حفظ هم یاده کړې ده نو انشاءالله د هغه به پکې ختمي نو گویا 3 کسانو ته به انشاءالله دستاربندي کېږي دا زما د زندګۍ تمنا وه او الله پاک پوره کړه زما والد صاحب رحمه الله ما ته ویلي وو چې بچیه ته علم وکړه زه به یوه ډوډۍ ګټمه نیمه به دې کور له ورکوم او نیمه به تاله درکوم خو علم پکې او دا زما تمنا ده چې زه ووینم چې تا ته طالبان ناست دي ته ورته سبق وې نو الحمدلله هغه د مرګه پورې ولیدل چې طالبان او درس الحمدلله زموږ جاری دی بیا هم جاری دی بیا هم جاری دی نو دو سره دا خبره ما ته بیا رستو کړې وه دا وقاص دي ماشومانو وی چې په دې لکانو به علم کې دا ستا ذمواري ده هغه ذمواري الحمدلله زه د تحدیث بالنعمت په انداز کې ویم چې هغه ذمواري ما خپله پوره کړه او دا یې راته وویل چې د رزق غم یې مه کوه دا فکر مه کوه چې خوري به ته پې علم وکړه ما پتا علم وکړو د داسې غریبۍ په وخت کې مې در باندې علم وکړو چې موږ به پردۍ دیاړۍ کولې په داسې وخت کې مې در باندې علم وکړو نو خدای په تا فراخي راوسته ستا د علم د وجې نه خدای زموږ په دې ټول کور فراخي راوسته نو دې بچو دپاره بې دا مه فکرمن کېږه چې دوی به ډوډۍ څنګه کوم ځای نه به خوري ښه ډېره به خوري ښه ډېره به اغوندي ښه ډېر د خوشحالۍ زندګي به تېروي د دې به لاس نه تڼاکې کېږي الحمدلله هغه تمنا زما د والد صاحب هم الله پوره کړه او زما هم الله پوره کړه نو تاسو په دې خوشحالۍ کې زموږ سره انشاءالله شرکت کوئ فی الحال مونږه دلته مختصر غوندې خبره وکړو صرف چې مونږ سره یو پیالې په هغه ورځ باندې څکئ او انشاءالله دویمه غټه د خوشحالۍ او د تمنا خبره ده چې هغې دپاره مونږ د واده نیټه مې الحمدلله یې ښودلې ده 27-28 تاریخ باندې به که خیري د هغوی ودونه هم نو بیا به هغې کې مستقله وینا کوو او انشاءالله د خپل طاقت مناسب به څه ولیمه هم کوو او فی الحال به چې کوم دی صرف هغه پروګرام وکړو او هغه اشاعت به وشي او هغه شکریه به ادا کړو څوک شکریه ادا کوو د الله شکریه څوک ادا کولی شي موږ ته ګوره او سر ته ګوره خو دغه یو اندازه باندې بهرحال دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي دعا وکړئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين